السلام علیکم ملګرو. سلطان المناظرین مفتی محمد ندیم صاحب د پاره یو باباجي 10,000 روپۍ انعام اعلان وکړو او په دې سکرین چې دا کوم شخصیت تاسو تخکاری ملک صاحب نو د مفتی صاحب محترم د پاره 50,000 روپۍ نقد انعام اعلان وکړو او دغه ویډیو در سره شیر کوم. وی ګورئ په همدغه محفل کې مفتی صاحب له پلاس کې ورکړي دي. اخر ولی مفتی صاحب د کومه کارنامه کړې ده او د کوم کار یې کړی دی چې مفتی صاحب د طرفه مفتی صاحب ته انعام میلاو شو. مفتی صاحب د پاره د 50,000 روپۍ انعام اعلان وکړو او په دغه محفل کې ناست یو بوډا باباجي هغه مفتی صاحب د پاره 10,000 روپۍ انعام اعلان وکړو. اخر ولی مفتی صاحب څه کارنامه کړې ده دا ویډیو در سره شیر کوم. دا ویډیو ګورئ او د هغې نه پس یو څو خبرې کوو. خامخا ویډیو تر اخره واورئ او ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا دی چې یو باباجي صاحب غریب راغی دا ملګري بدل تناسي هغه وی زما له طرفه د هغې باره کې دا انعام ورکا او زما د خپل له طرفه د مفتی صاحب د مناظرې د مبارکۍ په انعام کې چې پنجپیریانو له یو عجیبه شکست ورکړی دی چې دا شکست به انشاءالله تر قیامته پورې ردي وي اولاد یاد ساتي. د هغې په مبارکۍ کې چې مفتی صاحب لا مناظره ګټلې ده د ګټلو په مبارکۍ کې زه مفتی صاحب ته د خپل طرف نه د 50,000 روپو مبارکي ورکوم. الله تعالی دې دا قبول کړي. الله دې دا قبول کړي. ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلی او په دې ویډیو کې به تاسو دا اوریدلی چې مفتی صاحب د پاره د شخصیت 50,000 روپۍ انعام اعلان ولې کړی دی. ملګرو تاسو ته پته ده مفتی صاحب چې کله د پنجپیریانو سره مناظره وکړي نو پنجپیریان چغې وایي او بار چې راوځي نو خپل ملګري ورته هارون اچوي چې پنجپیریانو مناظره وګټله او د مفتی صاحب محترم ملګري هغوی وایي چې موږ وګټله. نو اخر موږ ته به څنګه پته لګي موږ به دا فیصله څنګه کوو چې دا مناظره چا ګټلې ده او دلیل د چا سره او د کونسلې د چا سره وي. نو ملګرو دا یو شارټ کلیپ دی د مفتی محمد ندیم صاحب دا در سره شیر کوم چې په دغه مناظره کې د مناظرې په میدان کې او د مناظرې په دوران کې مفتی صاحب پنجپیریانو له چیلنج ورکړی دی او هغه خرافات یې ورته ښودلي دي د پنجپیریانو په کتاب کې چې پنجپیریان د خپلې خودساخته د ګمراه کن عقایدو دپاره دې حده پورې تللي دي چې هغوی منګړت احادیث هم جوړ کړي دي. کوم احادیث چې د پنجپیریانو په دغه کتاب کې موجود دي د خپلې عقیدې دپاره جوړ کړي دي نو د ذخیره په احادیثو کې د دغه د احادیثو بوی هم نشته خو دوی په خپلو کتابونو کې لیکلي دي د عوامو د دوکه کولو دپاره چې زموږ عقاید د دې حدیث نه ثابت دي د دې حدیث نه حالانکه دغه احادیث په ذخیره احادیث کې بالکل شته نه. دا دوی د ځان نه منګړت جوړ کړي دي. په دغه پوره مناظره کې پنجپیریانو د دې جواب نه دی کړی او د هغې نه بعد تر اوسه پورې د مفتی صاحب محترم جواب د پنجپیریانو نه دی کړی. نو دا چې تاسو واورئ تاسو ته پته ولګي مناظره دلیل دې ته وایي چې مد مقابل هغه عاجزه شي او د علمي جواب ونه کړي. نو تر اوسه پورې د مفتی صاحب د دې کلیپ جواب نه په مناظره کې شوی دی او نه وروسته چا کړی دی. که چا کړی موږ ته راولېږي موږ به شیر کړو خو موږ ته پته ده چې د مفتی صاحب جواب یو باطل هم نشي کولی او مفتی صاحب محترم الحمدلله ټول باطل یې پیزواني کړی دی. ټول باطل د مفتی صاحب محترم ته چې کله وګوري نو بیا ترې وارخطا د مفتی صاحب دا کلیپ در سره خامخا واورئ ملګرو. دس در باندې کوم مولوي صاحب وایو برداشت وکړه ندای حق جلد 100 په نمبر 269 دیو نیلوي صاحب پنجپیریانو په عقیده کې دومره غلو کړی ده چې د نبی روح دا نبی دی جسم نبی نه دی. د هغې لپاره بیا نیلوي صاحب د ځان نه حدیث جوړوي. د نیلوي صاحب ټول ذریت ته چلنج دی چې دا حدیث ماته وښیي. نیلوي صاحب څه وایي ایسا ہی رسول الله وسلم کا یہ قول ہے انبیاء اللہ تعالی لا یموتون ولکن ینقلون من دار الى دار. انبیاء نمری لیکن د یو دار نه بل دار ته منتقل کیږي او به ترجمه هم کوي. الکه نیلوي صاحب دومره غلو کړي د روح ته نبی وایي جسد ته نبی نه وایي. دا حدیث وحدان صاحب تاسو په ذریت پنجپیریت دنیا پنجپیریت کې لږ جرأت پکې لږ غیرت پکې دا حدیث ماته وښیي دا ورکړل.